الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا وقال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند مسلمانانو کامیاب انسان هغه دی چې په هغه کې د الله پاک احکامات راشي او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې مبارک او سنت مطابق د هغه ژوند راشي دغه انسان ته الله او الله رسول کامیاب وي اوس دغه زندگی دا د الله د احکامات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقې دا به د چا نه زده کوو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحبت یافته تربیت یافته خلق هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه یو عمل یو فعل یو خبره څه دی هغه ټکړی واز دا کړی وا او هغه باندې خپل ژوند څه دی راوستلې نو اوس موږ خپل علماء کرامو ته کیو علماء کرام په کله موږ درس قرآن کوي د الله احکام ورته خای او کله د الله نواهی خای او کله په درس حدیث شکل کې د نبی صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال د هغه صورت او د هغه سیرت د صحابه کرامو نه ثابت شوی په خلاص علماء کرام خي خو نن افسوس خبره ده چې خلکو د علماو نه نفرت څخه پیدا کړی دی دا د يهوديانو دا د غیر مسلمو سازش دی صدا مسلمان د خپل علماو نه کټ کی دا علماء ورته بدنام کی
حالانکه عالم څه دی دا په هر ځای کې پکار دی په جماعت کې عالم پکار دی او جماعت نابارم عالم پکار دی په کاروبار کې پکار دی په سیاست کې پکار دی کوم خلک چې دا نارا لګوي چې نه په سیاست کې د عالم څه کار دی دا د خپل نارا نه ده بلکې دا د قدیانیت او د یهودیانو نارا ده ته د سیاست نه څه خبرې یو عام سړی چې هغه ډګري حاصلې کړي دي دنیوي هغه حقوق الله نه څه خبر دی هغه حقوق العباد نه څه خبر دی هغه په څه طریقې سره حکومت څه دی هغه راولي نو دین څه دی دا موږ ته کوو د خپل علماو نه او علماو سره به محبت سره علماو سره به کینو نو بیا به موږ تاسو ته هغه د صحابه کرام ولا حدیث پیدا یې چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم زندگی او لیدلی و د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خلی مبارکین اقوال هغه نقل کړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زندگی افعال په خپل سترګو لیدلی علماء کرام به د صحابه کرامو نمو تاسو ته بیانې او صحابه کرامو نبی علیه الصلاۃ والسلام نا اوریدلی نو بیا به تاسو په دې باندې ژوند څه تیرو نو تیرې جمعې ما تاسو ته دایو د جنگي تابوک هغه واقعیا شروع کړی و جنگي تابوک ته ډېر زیات صحابه کرام لاړو او څه کسان نبی علیه السلام په خپل وسر کړی او څه کسان چې هغه منافقان په خپل نفي او ورو صحابه کرام ته ویلو صدا تنفذو فی الحر ګرمي ده په ګرمي کې ما وځو نو دغه کوم مخلص صحابه کرام او د منافقینو په خبره باندې خو یې نشو چې نه منافقین یې نو ځکه وسري اکثر صحابه کرام سره غالارو کوم معذور او هغه پاتې شو او کوم نبی صلی الله علیه وسلم په خپل پاتې کړي او سر کړي او هغه پاتې شو او یو منافقان پاتې دغه علاوه یو درې مخلص صحابه کرام سره هغه دغه تبوک د سفر نه پاتې شو بقیا واقعیا ما تاسو ته بیان کړی و کله چې نبی علیه السلام د تبوک نه واپسی راغله دغه دوه صحابه کرامو ته پته ولګېده چې نبی علیه السلام او خلک څنګه غزوه تبوک ته لاړ دا واپس راتلو ولدي ان قریب سره وشو خپل مابین کې خپل ځان سره خپل رشتہ دار سره مشورې خبرې اترې کولې سمو کلام د نبی علیه السلام سره د یوې غزوې نه د یو جهاد نه یو سفر نه نیو پاتې شوي دا ځل پاتې شو څه ورته یې یو خو منافقان دي منافقان خو ورته د دروغو قسمونه وخوري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځان خلاص کړي موږ څه کوو خو ځان سره د دروغو او احادیثو څخه ورته رښتیا خبره کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دروغ نیو رښتیا خبره ورته کوو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغله نو ماته څه ویلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت او سنت داو سپهله په جمعه ته راتلل جمعه ته راغله منافقانو ورته منډه کې یو منافق ورته قسم وکړ قسم په الله د الله رسول الله دی وجه پاتې شو قسم په الله د الله رسول الله بیمارو قسم په الله بیبي کو بیمارو قسم په الله زوی بیمارو دا کې د دروغو قسمونه یو کړو حالانکه د هغه منافقت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله خیاله رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر یو منافق ته د هغه په دروغو باندې همغه سي د هغه دروغ قبول کړو چلو هیڅ ورته ونه دا غدرې مخلص صحابه کرام څخه راغلو پر خمجه مو باندې نه وځه
دو سره خپل فریقین سره جګړه شي او دریم ورته څه کوي داسې کوي دا د مود نخلول ولا غاده طریقه ده هغه درونه صحابه کرام خپاو او پریشان ورته ټول صحابه کرام نو هغه صحابه کرام سره منډه کې فورا څو صحابه کرام یو صحابي په آس باندې سور شو سزتم کعب ابن مالک ته سره دا بشارت ورکړ بل صحابي ته دغه تلوار او دومره جلدی وکړه هغه په یو باندې باندې وخت سيرا آس نه خدما आवाज زر راسي هغه आवाज وکړه یا کعب ابن مالک ابشر کعب ابن مالک فرمایي چې ما ته ابشر دا لفظ وګونو ته پرې وته خوشاله شوم څه نما توبه قبول شو فورا هغه د آس ولا کسب ورسید هغه ورته بشارت ورکړه چې تا توبه قبول شوې ده فورا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شه کوم وای هم به یو چې زولې حاضرې ما ته دراشي خبرې ما سره نه کوله او زه حاضرې کوم صحابي فورا په باندې روان شو او هغه کومې کپڑے ساچولې وي ما په کپړو کې ټول نه بهترین لباس نه داو هغه لباس یې حاضرې ورکول کی ته چا ورته زیره ورکړې او هغه ورکو خپل بل لباس واچول او فورا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو فرمایي ټول صحابه کرام رجو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې د هغه په منبر جمعات کې ناس او د مخې د سپوږمۍ په شان کې پړ کېده د خوشالۍ نه فرمایي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ په ټول صحابه کرامو کې ټول نه اول ما سره غاړه ملاو کړ ډیر زیات خوشاله او ماته مبارکي راکړه زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته مبارکباد راکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ یا رسول الله دا توبه د تا د طرف نه او که الله د طرف نه ده اینا دا الله د طرف نه ده الله د توبه قبول کړي نو دا څومره لوی غټ انعام او اعزاز دې چې الله د چا د توبې ذکر په قران کې څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایي دا غدره ورکړه سلک تکلیف خود را باندې تیر شو الله پاک د تاسو ذکر سره په قران کې د تاسو توبې ذکر او ډېر په اوچت اعزاز سره نو دغه صحابه کرامو ژوندۍ نه څه د مو تاسو دین اسلام دا بیان مو شروع کړو د وجه نه څورسته جمعې باندې څه دغه اجتماع شروع زه په خپل ورنه پته شلو هیڅ د څه شرعي زور منو چې په سفر باندې وم خو جمعرات مسلطان تر ورسیدم او مو خاص کر کې تبلیغیان ورغلي ټول دلته کې کعب ابن مالک فرمایي چې ما په مدینه کې سترګې غړولې یو منافقان پاتې او یو معذورین پاتې او یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کسان یې سرکړي واغه نو ما سترګې غړولې چې زه معذورم نه یم منافق هم نه یم رسول الله نه یم سرکړي نه د ځل کې چی شي نو ما په دغه موضوع باندې دا واقعیات ته شروع کړي او سیره صحابه کرام ورته څنګه مو تاسو ته عمل کیږي نو تاسو تیار وو اجتماع تیر شو ګوره اجتماع پاتې نشو امور نه پاتې شو امور خیر نه محرومه پاتې شو عوام لار او خاص تبلیغیان ورته وغاوه پاتې دارنګي منځونه مو پاتې او جمع مو پاتې جمعه مستمو والا رسول کړه عربي او خطبه شروع کی اذان وشي 15 منټ 20 منټ د منځو وقفاوي ځوانان خو پرېدا ګډاګان هم څه ډول نه چې څو پرې اقامت نه وي شوی چا نه یو رکعت شوی چا نه 2 رکعتونه شوی چا نه 3 رکعت دا د الله ولا بنا ولا کړه الله اکبر الله اکبر الله لوی دی الله لوی دی حي على الصلاه راشد من مسترف تا حي على الصلاه راشو کامیابی طرف ته ومنه رسي دغه وکینا متخصص سبقونه ملوي یو سبق متدامي ملوي چې ګوره پر اشتیاو باندې رښتیا ویلو باندې نجات ملوي او په دروغ باندې نجات نه ملوي صحابه کرام او ته درو صحابه کرام رښتیا ویلو الله او ته نجات ورکړ څه تکلیف ور باندې تیر شو الله دا او ذکر په قران کې او نو دروغ څه پرې یره مرګره خفانه شي کالا خفاشي خیر د مرګره خفانه شي مرګره که خفاشي بیا برازا شي او کسره برازا نشي نو خفا دي خو الله نه خفا نشي ولې د الله خفقان ولې پر نقصان دی نو مرګري خفقان خو د پر څه نقصان دی نه دی کړ مو اکثر سره الله خپل مرګري د پر الله خفا کوي
خپل غم کې خپل خدي کې د مرګري د وجنا د دوستانو د وجنا د رشتہ دارو د وجنا الله لوی الله خفق. او دویم متدا خبره معلومیږي دغه وکینا چې کلم د دین د پاره د اسلام د پاره د چاندي مطالبات کې موږ تیارو. صحابه کرامو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چندا وکا فورا صدقه تیارو. او دارنګي دا خبره ورنه معلومیږي چې یاره په نیکی کې یو بل سره مقابله کول، نیکی کې یو بل سره مقابله کول. او څلورمه خبره ورته دا ملوي چې کله انسان نه خطا او غلطي او ګناه وشي نو توبه توبه الله ته ډېر خو عمل دی. او پنځمه خبره دا چې توبه د ټوکو توبه نه چې کومه ګناه کوي کوم غلط کار کوي غانه پرې دی او په خولې باندې د پنجابیانو کولیانو باندې توبه توبه میری توبه داسې توبه نه، سچ او پکا توبه سکون کار کوي هغه ختم. آئنده د پر کلک عزم او تیر شوی باندې ندامت لکه څنګه کعب ابن مالک، مرارا ابن ربیع، هلال ابن امیہ ژړا ندامت افسوس. موږ سره خپل ګناه ولا هیڅ احساس نه وي، ګناه نه ډک، ګناهونو نه ډک، سترګو ګناه بیلا، غوږونو ګناه بیلا، زبان ګناه بیلا، لاسونو ګناه بیلا، خپو ګناه بیلا، زړه کې خپل تکبر، کینه، حسد، غرور، غلط یقین، غلط عقیده او دغه تمام بدن نه غلط اعمال مو بدن نه وځي. مو سره بالکل احساس نشته. مو یو کله دنیا کې به همیشه پاتې کیږو، همیشه پاتې کېدل دي ځکه نشته دي. مرګ راتلونکی دی، مرګ د پر تیارې دی. تیارې څه شه دی؟ د الله احکاماتو د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې ژوند. دا به چا نه زده کوو؟ صحابه کرامو له زندګي د خپل علماو نه زده کوو. علماو سره محبت نن موږ دغه منبر نه لريو، دغه محراب نه لريو. محراب کې څوک ولاړ دي هغه نه لريو، هغه نه نفرت، هغه نه بغض، هغه نه عداوت. دا د غیر سازش ته علماو نه ولري کوي. قرآن اوریدو ته څوک تیار نه دي، حدیث اوریدو ته څوک تیار نه دي. لس تاسو ته ویلو درې صحابه کرامو کعب ابن مالک، مرارا ابن ربیع، هلال ابن امیہ دغه دروغو احدو که څه دروغ خبره به نه کوو. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي ای د الله رسول الله هیڅ عذر مسله نه و، خو بس نن څم وسم سب مزدګر څم سبای څم وسم بس دغه کې پاتې شو. ما سره وخه خاله، ما سره وخه سرباده، ما سره سوي خاله، نو بس په دغه وجه باندې پاتې شو. دویم هلال ابن امیہ ورته فرمایي یا رسول الله هیڅ عذر مونږ ورکړو، خو ما رشتہ دار څه دی هغه راجمع شوي وو ټول په دغه ورځ باندې اتفاقاً یوځای شوي وو ټول ترورانې او خورانې او تره زمن ماما زمن دا ټول. ما دا خیال وکړ چې همیشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنګېدلی که دا ځل نه لاړې نو داسې څه خبره به نه وي. او دریم صحابي حضرت مرارا ابن ربیع فرمایي یا رسول الله وکی یوسف هیڅ یو عذر نه و سوا د باغ نه، باغ مو پخ شوی و، ما یې وکتل سفر کې لاړ شي هغه ډېر لرې سفر دی، 900 کیلومتره سفر و. نو دا باغ دا کجوري به خراب شي، بس صرف دغه عذر نه څه دی پاتې شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وکیل دغه خبرې نه پاتې ای او ای د الله رسول قسم په الله باندې هیڅ عذر نه بس صرف دغه وجه نه پاتې، نور دروغو قسمونه څه نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي کوم اوچت شو حتی یقضي الله، تر دې چې تاسو په باره کې به الله فیصله کوي. الله فیصله نه کړي تر هغه پورې تاسو باندې اوچت شو. صحابه کرامو ته فرمایي چې دوه یو کس سره خبرې ورسره باندې ټول صحابه کرامو دغه دوه صحابه کرامو سره خبرې باندې ولې هغه ټول صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار وو. دا درې ورا صحابه کرام ګرځي یو پلا بل پلا څوک ورسره خبرې نه کوي. سورې زديرش من نبی علیہ الصلوۃ والسلام
سو قصید ورپسې واستول چې بیبیانو ته یې وویل چې هغه ورسره تعلق ختم کړي. دغه دوه صحابه کرام چې وو هلال بن امیہ او ربیعه بن ربیع رضی الله عنه دا لږ زیات عمر والا کسان دا په بدر کې شریک شوي د دوی بیبیانې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلي یا رسول الله کله نه چې هغه د تا نه پټې شوي دي او په ژړا دي او په مصلي باندې ناست دي او ژاړي او چې کله نه تا خپل مجلس نه کټ کړي دي بیا په ژړا نور هم سوا شوي دي الله رسول کومو نه پلارانو کورونو ته لاړې شو د دوی خدمت څوک کوي دوی خو د چای روټۍ ولغونه دي چې ځان ته چای او روټۍ برابر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي پلار کورونو ته ورنبسو خدمت یې کوه خو نور تعلق ورسره نسته. هلال کعب بن مالک رضی الله عنه ته کله پته ولګېده چې د هغو دوو بیبیانې فلانې رسول الله ته اجازت یې واخیسته د خاوندانو خدمت لپاره. د هغه بیبي کعب بن مالک ولا بیبي خپل خبر ته کعب بن مالک ته فرمایي چې زه به ولاړه شم تا دپاره به اجازت واخلم. نو دا ورته وایي چې هغه خو بوډاګان دي زه به په کومې خولې د رسول الله نه د خپل خدمت اجازت څه د هغه غواړم څه خپل پلار کور ته څه د ما خدمت مه کوه مانا الله خفا دی مانا رسول الله خفا دی مانا د مدینې تمام صحابه کرامو خفا دی تم ورکې خفا سئ. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي زه به یو بله بل بله تلم بازار ته به تلم جومات ته به ورتلم خو چا ما سره خبرې زه نه کوم دومره پورې یې تم شوم وضاقت علیهم الارض قرآن دا هغه ذکر کړی دی الله دا هغه ذکر کړی دی چې ځمکه سره د فراخي په دغو صحابه کرامو باندې تنګه شوه. لکه یو سړی تنګ شي که نه نو وکیل ځای خو نه وي تنګ خو هغه تنګ شوی وي نو د صحابه کرامو خفګان د رسول الله خفګان د الله خفګان په هغو باندې ځمکه څه دی تنګه کړي وي. فرمایي زه به جومات ته لاړم په منځه باندې به ودرېدم ما به دا خیال کول چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوري او که نه ګوري نو ما به چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته توجه وه نو به ما ته به یې نه کتو خو چې کله به ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخ واړول نو ما ته به یې لیدو او دومره پورې چې ما خپل تره سره ما سره تعلق کټ کړ یو صحابي دی د ما یې تره زوی و حضرت ابو قتاده رضی الله عنه هغه په یو باغ کې کار کول زه باغ ته ورغلم ما ورته دروازې نه کولاولم ما ورته ویلو کعب ابن مالک یم ای تا سره رسول الله د خبرو که تا تعلق کړی دی چې ده سره به خبرې نه کوو څنګه تا ته دروازه کولاو. کعب ابن مالک فرمایي زه په دیوال باندې وروختم او ورکوش شوم ما ورته ویل چې تا ته پته نشته دی چې زه الله او الله رسول سره محبت ساتم ای ابو قتاده د ما د خبرې جواب نه راکول ما ورته بیا عرض وکړه چې تا ته پته نشته چې زه الله او الله رسول سره محبت ساتم په دریم ځل ورته قسم ورکړه چې تا ته د الله قسم دی چې زه الله او الله رسول سره محبت نه ساتم ای هغه ما ته ویل موږ څه پته ده چې د الله رسول سره محبت شته او که نشته یعنی کتا محبت وې ته ولې غزوه تبوک نه پاتې کېدې د رسول الله امر و دغه ټیم کې تلل څه دا فرض عین و او ته هغه به وجود څه دی پاتې شوي سره د وسلې سره د ملدري سره د سورلي په زړان شو یو ځل زه مدینې منورې په بازار کې تلم د نجران بادشاہ یو قصید راستولی و چې هغه تپوس کول د یو بل نه چې کعب چېرته دی کعب ابن مالک چېرته دی کعب ابن مالک چېرته دی ای چا ورته د ما اشاره وکړه چې هغه دی هغه قصید ما ته راغله او ما ته یوه چټي راوبسته یو خط راوبسته چې په هغه کې د نجران د بادشاه د طرف نه ما ته دعوت و نجران بادشاہ دا لیکلی و څه یو روایت کې داسې لیکلي دي یو تفسیر کې مو پڑھویلو چې دا نجران بادشاہ سره د څه مخکینی تعلقات هم نو هغه نجران بادشاہ ته لیکلي و چې موږ ته دا پته لګېدلې دی چې
ستان خپل پیغمبر څخه دغه خفه شوی دی او تاسو را څوک خپل ملګری خبرې نه کوي تراشه هونه متراشه موږ ته حکومت درکو موږ ته دولت درکو موږ ته عزت درکو ته خو یو عزتمن سړی څنګه تاسو را مو خبرې نه کوي څنګه ته هغه پرېږدولې کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې ماته سخت ژړا راغله صحابه حالت ته زپات شو سنن کفار معنا دوباره کفر ته د ټول تم کوي فورا یې ختم وشلول او البته بازار کې تنور پاګه کې مواچول او هغه کسب ته مو فرمایلو چې بادشاہ ته همدغه پیغام د مو ولا همدغه سی ورک سکعب ابن مالک د تا خط وشلول او تنور کې واچول نو فرمایي زه ډیر زیات سره په دغه خبره باندې پریشان وم پریشانی په دغه خبره وه چې په دغه حالت کې ما ته مرګ راشي نو ما به کوم ځای او خدای مکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې وفات شه د ما د توبې د قبلېدو نه پهله نو تر مرګ پورې به ما سره یو صحابي هم څه د خبرې ونه کړي ولې وحي رسول الله صلی الله علیه وسلم راتله رسول الله چې دنیا نه لاړ شي وږي نو په چا رسي د ما د توبې پته به څه طریقې سره څه دی لاګي په ده باندې یې زه ژړېدم یو ظلم سبعي لمونځ په ده کې دغه دوران کې 50 دن تېرې شي 50 ورځې نو د خپلې کامرې په چت باندې مو سبعي لمونځ کول څه د سبعي په لمونځ ټیم کې نبي علیه الصلاة والسلام باندې د دغو د توبې ایتونه څه دی نازل شو وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم وليتم آدايتنا نزل شو دغا نو یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی صحابه کرام ته ورشو څنګه ادرو کسانو ته د توبې بشارت د توبې زیره ورکړو صحابه کرام منډه کې ولې ټول صحابه کرام